د انصاف په حکومت کې یوه لویه بې انصافي د مردمشمارۍ ډیوټۍ ترسره کوونکي د ملکن لیویز ځوانان 2 کاله تېرېدو باوجود هم د معاوضې نه محرومه دي. بل اړخ ته د ملکن ډویژن په مختلف ضلعو کې موجود لیویز ته خپل حق ورکړی شوی دی، ولې ملکن لیویز سره د میرې مور سلوک روان دی. تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. ملکن لیویز په ځایي خلکو مشتمل فورس دی کوم چې د پولیسو ډیوټي په ډیره کمه تنخواه ترسره کوي. د چا په مهنت او جذبې سره چې په ملکن ضلع کې د امن ماحول هم برقرار دی، خو د بدمرغه حکومت ته د ملکن لیویز د قربانو څه قسمه احساس نشته چې ښکاره ثبوت یې د مردمشمارۍ ډیوټي وه. د کومې معاوضه چې لا تر دې دمه د لیویز زلمو ته نه ده ورکړې شوې. 2 کاله وړاندې د لیویز 663 الکارانو په مردمشمارۍ کې برخه اخیستې وه، چاته چې د ورځې په بنیاد 468 روپۍ ورکول وو، خو لا تر دې دمه د لیویز الکارانو ته د معاوضه نه ده ورکړې شوې. د زراعي تر مخه 3 لک روپۍ لیویز ته جاري شوي دي، خو د مناسب پالیسۍ نشتوالي له کبله لیویز فورس د مایوسۍ سره مخ شوی دی. بل اړخ ته د ملکن ډویژن نورو ضلعو کې موجود لیویز فورس ته د مردمشمارۍ ډیوټۍ معاوضې ورکړې شوي دي. ټول اهلکار چې دي نه سرمایه‌دار دي نه جاګیردار دي نه چرته خانانو بچي دي، ټول غریبانان خلک دي، دا هغو بچي دي، کوړمه د ذمهوارۍ دي، یو خو د هغو تنخواګانې هم نشته، سهولیات هم نشته. کم از کم د هغو سره ظلم بند کړي شي. زر در زر د هغو تر خپل د مردمشمارۍ چې کوم ډیوټیانې دوی کړي دي د هغې تنخواګانې دوی ته میله شي. لیویز کومه تنخواه ده نو هغه په نیش حساب ده، خو په دې نیش تنخواه کې هم چې کوم دی هغوی ډېر په اسان طریقه سره خپله ډیوټي کوي. نو په کار دا ده چې د ټول پاکستان فورسونو ته دا معاوضه میلاو شوې ده، نو دا د دې لیوي حق دی او په کار دا ده چې دا دوی ته زر تر زره میلاو شي. د ملکن ولس غوښتنه کړې ده چې لیویز ته دې خپل حق ورکړي شي چې لیویز بیا هم په ښه شان ډیوټي ترسره کوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.